बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखमन सराज़म इरफान खान आज़म मोहम्मद फ़हीम परुन او بیا د نن په ټوئیټر باندې جګړه شروع ده د عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر او د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر صحت تیمور سلیم جګړه په ټوئیټر باندې په دې روانه ده چې د لیډ ریډینګ هسپتال انتظامی امور چې چپلاس کې دي ډاکټر نوشیروان برکی صاحب اجازه ورکړې ده چې د لیډ ریډینګ هسپتال انتظامی معاملات یو کلرک ته ورکړي دي چې دغه ایکسپرټیز دي دغه مهارت دی د آی ټي په فیلډ د انفارمیشن ټیکنالوژي په فیلډ کې په داخله باندې ډیر زیات ټکونه په یو بل باندې شوي دي. عوامي نېشنل پارټي د پاکستان تحریک انصاف او بیا خاص کر د لیډ ریډینګ هسپتال کې په دغه انتظامی امور باندې سخت د تشویش اظهار کړی دی، خو بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف هم عوامي نېشنل پارټي لا جواب ورکړی دی چې کوم کارونه به په تیرو وختونو کې تاسو کول موږ دا نظام بهتر جوړو. په دغه باندې به خبرې کوو چې آیا پاکستان تحریک انصاف یا دغه اسپیټال چې انتظام د چا په لاس کې دی آیا واقعي دغه انتظامی هغوی ټول یو کلرک ته ورکړي دي او آیا په دغه باندې چې کوم د هسپتال ډاکټران صاحبان دي هغوی ولې د تحفظاتو اظهار کړی دی او په دغه فیصله باندې هغوی ولې خوشحاله نه دي. ویم صاحب پرون یو نوټیفیکیشن یا یو آرډر مخې ته راغلی چې په هغې باندې د ډاکټر نوشیروان برکی صاحب ساين هم دی او کم طارق خان برکی صاحب یادې چې هاسپټل ډایریکټر دی د هغه په غیر موجودګۍ کې هغوی انتظام چې چاته ورکړی دی نو هغه د یو آی ټي سره تعلق لرونکي هغوی د کلرک نوم ورکړی دی، موږ ورته آی ټي ایکسپرټ وایو او دوی چې دوی اوس دغه د صوبې تاریخي هسپتال انتظام چې دی نو هغه په یو کلرک باندې چلی او موږ به د داسې قسمه فیصلو چې دی نو دا به هیڅ قسمه صورت کې نه برداشت کوو. هسپتال چې کوم بد انتظامۍ سره ښکار دی نو هغه د حکومت د دغه شانتي قسمه فیصلو د وجې نه دی. زما خیال دی چې عوامي نېشنل پارټي به هم ټیک وي او تحریک انصاف به هم ټیک وي. عرفان صاحب کله کله یو انسان بالکل سمه خبره کوي او چې کله هغه دوه درې سمې خبرې وکړي نو درېیمه غلطه خبره د هغه سمې خبرې باندې هم اوبه توی کړي او همدغه کار غالبا د عوامي نېشنل پارټۍ سره وشو چې کله هغوی ته چا دا وویل چې محمد بلال بشیر صاحب د آی ټي ایکسپرټ نه دی، هغه ځای کې په آی ټي ښه څوکی نه دی ناست، هغه هلته کلرک دی او دا کار یو کلرک ته حواله شوی دی. نو هغوی اړو تصدیق کولو کوشش ونه که چې موږ تصدیق وکړو چې دا کس څوک دی، د چېرته نه راغی، کله نه هلته کار کوي او هغوی هغه کس چې کوم دی هغه ټارګټ کول شروع کړه او چې کوم زوره ایسته د پی ټي آی نه په هغې باندې یو جنګ شروع شو. محمد بلال بشیر صاحب تقریبا 12 کاله د هغوی وشو چې هغوی د هیلث ډپارټمنټ او بیا هغې نه پس چې کوم دی هغه ایل آر ایچ سره منسلک دي. ایل آر ایچ کې هغوی ملازم دی هغوی د وخت کې هغې کې په آی ټي انجینیر په طور باندې کار کوي، ډایرکټر آی ټي د هغوی عهده را او چې کوم د هسپتال کم بورډ اف گورنرز دی بی او جي دی د هغې د وخت کې هغه سیکرټري دی چې کله چیرمین نه وي نو بیا هم د هغې مشري د خبره ده سیکرټري سره وي. نو سیکرټري صاحب چې کوم دی هغه د وخت کې د هسپتال ډایرکټر خالد مسعود صاحب نه پس چې کوم بل کس ولګېده هغې خپل مدت پوره کړ. ډاکټر طارق برکی صاحب چې په اکټینګ پوزیشن باندې و د هغوی بیمار کېدو د وجه نه هغوی ته دا کار حواله شو او هغوی دا کار نه کوي، هغه صرف یو برج په طور به کار کوي، ټول کار به طارق برکی صاحب کوي. ارزي ته ورباندې کړی دی چې یو څو ورځو کار به طارق برکی صاحب نه هغه بالکل کار نشي کولی، هغه ته صرف دا کار حواله شوی چې ته کوم دی هغه صرف یو برج په طور باندې کار کوه چې کوم اکټینګ طارق برکی صاحب دی. خو خبره دا ده چې کله یو کس تاسو ولګو هغه کار کوي لګیا دی او هغه کمپیټنټ دی ولې چې هسپتال ډایرکټر د ډاکټرانو سره هیڅ کار نشته دی، هغه سره د میډیکل ډایرکټر کار دی. ډاکټرانو سمه ده چې هغه تنقید کوي د انتظامي عهدو کې دا هیڅ کار دی. ډي ایم ټي آی ایکټ جوړ شوی دی هغې کې چې کوم اختیارات حاصل دي د هغې تحت دغه کار شوی دی، کوم چې وضاحت هم دوی یو بل ته کړی. بهرحال څنګه چې تاسو هغه ذکر وکړو چې جګړه د کوم ځای نه شروع شوې ده په سوشل میډیا باندې جګړه شروع شوې ده، په ویب سایټس انټرنیشنل میډیا باندې دغه خبرونه ریپورټ شوي دي. بهرحال اصلي صورتحال څه دی موږ سره دا وخت کې د مشرق اخبار سینئر صحافي زاهد میروخیل صاحب موجود دی. هیلث ریپورټینګ کې هغه ایکسپرټ دی د هغه نه به پوښتنې کوو. زاهد میروخیل صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. مننه عرفان صاحب. زاهد صاحب څه معامله ده پکار دی؟ زاهد صاحب ټول خلک دا خبر ریپورټ کوي چې هسپتال کلرک ته حواله شو، تاسو ریپورټ نه کړه ولې؟ یاره فهیم صاحب ما ته تقریبا یو درې ورځې مخکې ملو شوی خو زه تاسو ته لږ غونډه کې معمولي بیک ګراونډ ویم. یو خو چې نن ما کله وکتل ایم پي صوبایي صدر صاحب چې کوم هغه چې کوم سټیټمنټ ورکړی و چې یاره یو کلرک
نو د دې نه زما په خیال د ډیرو کلرکانو اول دا یو توهین وشو د غي وجه دا چې کلرک سی برتی شي نو هغه نه بیا سیکټری پورې غتلې شي نن سبا پی ام ایس کې هم هغه شامل دي نو دا یو زما په خیال یو دسه دغه اعتراض چې دا ډیر پځې نه کې ناستو بل خبره دا ده چې د الګ کوم نه دا آی ټي سپیشلیست او د ماستر کړه او زما چې کوم معلومات دي دا تقریبا د 2009 نه پیژنم او زما سره ډیر تعلقات نشته او نظر د ډیر د سره دغه هم خو زه چې د چې کله برتی کېدو هم ماته پته و چې دا په صوبه کې اوسو ماهرینو کو هغه ټیم کې دا الګ شامل وو بل خبره دا چې د هیلث ډیر کمپیوټر سیستم چې کوم دی د هغه کا سافټویر سيزونه د جوړ کړو بیا د ال ار ایچ تا راغه او دلته د ال ار ایچ کې په انټرویو باندې د سلیکټ شو دا د بیک ګراوند چې د آی ټي ډایریکټر دی او ډیر ایکسپرټ دی نو کلرک نه دی یو خدا یو زما په خیال دا یو خبره ده دویمه خبره ده د عرفان صاحب چې د دې هسپتال اوریجنل چې کوم هسپتال ډایریکټر نو هغه چې دغه ټایم برابر شوی نو هغه تللی دی اوس هغه عہده لپاره انټرویو جاری دی خو دغه دوران کې د هسپتال اډیشنل ډایریکټر چې کوم طارق برکی صاحب هغه چارج حواله شوی چیرې هغه پورې نگران تاسو د هسپتال سمبالوي چونکی یو څوره د مخکې هغه ته کورونا او شو نو بیا دا غینه پس زما په خیال هغه چونکی د څه اډیشنل چارج نه دی او نه د اضافي چارج دی چیرې هغه چاته حواله شو نو پاغي باندې زما په خیال دا ډیر یو د شنور هسپتال کې ډیر سيزونه روان دي زما په خیال دا ډیر یو معمولی غونډه کې خبره وا زاید صاحب چې کوم نور دغه ایشوز روان دي کوم نور معاملات روان دي آیا د هغې دپاره هم ډاکټرانو اواز اوچت کړی دی که نه چې کوم دغه انتظامی عهدې دي په هغې باندې بیا اعتراض ځکه اوچتېږي چې هلته ټول زیات پاورز راشي ټول زیات اختیارات راشي دا جګړه صرف د اختیاراتو ده او بالکل عرفان صاحب دا خو زما په خیال باندې چونکې داسې انتظامی سیټ نه دی او نه بلال بشیر صاحب چې دی زما په خیال دا پرمننټ نه دی راغلی چونکې دلته یو غټ اعتراض دا دی چې یاره د ډایرکټر سیټ دپاره د ډاکټرۍ عہده چې کومه ده د ډاکټرۍ ایجوکیشن چې کوم دی د ایم بی بي ایس یا د ډینټل دا ډېر ضروري دی دا چونکې د ایکټ یو خبره ده خو هغه په هغه صورت کې ده که څوک مستقل دی دپاره سړی اخلي او یا چې ایکټینګ چارج باندې یو سړی راځي نو هغه بیا کېدی شي دا خو نه ایکټینګ چارج دی او نو پرمننټ دی دا خو صرف د یو څو ورځو لپاره زما په خیال تنظیم ولا شوی بل په دې باندې یو د پوهې خبره ده چې عرفان صاحب په دې هسپتال کې یو میډیکل ډایریکټر دی یو هسپتال ډایریکټر دی د میډیکل ډایریکټر کار دا وی چې کلینیکل څومره سيزونه چې دي ک ډاکټران څومره سيزونه دي هغه ذمہوار هغه وي او ټول پروفیسرز ډاکټر سره هغه ته جواب دی بیا دې کې چې کوم پروفیسرز دي هغه د هسپتال ډین ته ګوره جواب دی نو د هسپتال ډایریکټر چې دی دا صرف په دې چونکې کم چې اټینډ دغه دی دا په دې کاونټرو باندې خلک ولاړ دي ارزلیان چې کم دي په هسپتال کې چې کوم نرس سټاف ته پیرامیډیکل سټاف ته نو دا د 16 پورې چې کوم خلک دي هغه د انډر دی او د ډیوټي کوي چونکې دا بلال بشیر صاحب زما په خیال باندې چونکې د ال ار ایچ د پاره ډېر سافټویر جوړ کړی دي او مخکې دور کې د هیلث کم افیسرز او هغه د باره کې ډېر ښه مثبت دغه او چې د هسپتال کې ډېر نوي کارونه کړی دي ډېر ښه طریقې سره سيزونه دغه کړو نو زیاتې کې دي شي زما په خیال باندې چې د دې الګ پوجا باندې هسپتال په ډیرو ځایونو کې پابندیان هم لګېدلې وي ډیرو سيزونو باندې په کمپیوټر یوز باندې یا نورو سيزونو باندې غیر ضروري موبایل یوز باندې زاید صاحب تاسو بلال صاحب خبره کوي چې ډیر ښه کار کړی دی خو ډیر کسان به خپه کړي هم وي څه ګڼه چې کوم دغه یو کانسپیرسي مخې ته راله دې کې به هغه خبره هم شامل وي چې خلک دنه خپه ډیر زیات دي بالکل جی دا یو تقریبا غالبا 4 کاله مخکې خبره ده چې تقریبا په لیډرینګ هسپتال کې یو ډاکومنټ چې کوم دی هغه پیش کړی شو د هسپتال میډیکل سپرډنټ او دا یو کاپي چې کوم دا هغه ډي جی هیلث سروسز ته هم وکړی شو او سیکرټري صاحب ته هم وکړی شو پاغي کې چې کوم دغه مندرجات او دغه ریپورت نو هغه په انسب د بیانولو نه دي چې هغه سو پاغي کې دا ویل شي چې غیر ضروري تور باندې چې دی لکه خلک چې چاته کمپیوټر حاصل لینو هغه کمپیوټر کې هغه سایټونه تلاش کوي چې مثال په تور باندې زموږ په خیال د هسپتال کې ضرورت هم نه وي نو دا کسان قسمه سيزونه چې دا سيزونه د سټریم لاین کړو بیا زما چې کوم لکه زه د ټول غټ ناکې د لیډینګ هسپتال د انتظاماتو حواله سره د حواله سره
خو د لیډینګ هسپتال کې چې څومره کمپیوټرایز سیستم دی نو هغه دې کس کړی دی نو زما په خیال باندې دې کې څه د اهلیت خبر نشته او نه د نااهلۍ خبره شته نه دا پرمننت ډایریکټر دی که یو څو ورځې شوي نو شوی به مې بل دا د بورډ اف گورنر سیکټیم دی نو د هغې په وجه هم د ده چونکې ښه پاور اختیارات دي د سره الریډي حاصل دي نو زما په خیال باندې دا داسې ډېره دغه خبره نه وه چې یاره دا ګنې ریپورټینګ د دې په کار و دا صرف یو زاهد صاحب چې کوم بلال صاحب ته چارج ورکړی شوی دی یا به کار کوي آیا هغه ډیسیژن اغستی شي په خپله په دغې هفته یا 10 ورځو کې دننه هغه به څه ډیسیژن والی فهیم صاحب د ډیسیژن دپاره ګوره په هر ګوره موږ ته دا یاد ساتل پکار دي چې دا یو لیډینګ هسپتال نه دی دی کې بیا هر پروفیسر چې دی د خپل وارډ ذموار دی د کشان په هر یو شعبې کې خپل ډایرکټر دی بیا په هر یو شعبې کې هغه سره پوره لکه که موږ دا ووایو نو دا لیډینګ هسپتال د 10 هسپتالونو چې یونټي دي یو قسم دا پوره یو 10 هسپتالونه دي نو دې کې بېتحاشه په هر یو سیکشن کې افسران دي چې دغې فیصلې کېږي بله خبره دا ده چې د هسپتال حتمي فیصله چې کوم وي هغه بورډ اف ګورننس کوي ټیک ده د هغې چیرمین د هغې په اجلاس کې کېږي نو زما په خیال دي صرف څه تجاویز پیش کولی شي یا دغه کولی شي خو ګوره زما خپل دا خیال دی چې دله دا چارج ځکه ورکړی شوی چې یو خو د ملازمینو د ډیوټیانو حوالې سره څه خبرې چې یاره ډیوټي د کورونا حوالې سره یا ولګي دغه ونشي څوک دا محسوس نه کړي چې یاره هسپتال کې یو دغه نشته نور ماته زما په خیال دی کې څه نه ښکاري ځکه چې زما کومه اطلاع ده نو کسان فاینل شوي دي او دریو کسانو لیست کې کوم دی په کوم چې انټرویو شوي دي په هغې کې 3 کسان دي او زما په خیال باندې هیلث دا تجربه کول غواړي چې یاره واپس دی د خپل کسان چې کوم چې هیلث ډپارټمنټ کې کوم افسران دي څنګه چې د نور هسپتالونو کې وشو نو دې لم یو پرمننټ د ګریډ بي سړی راولي نو زما په خیال باندې آلته بیا بالکل دا خبره ختم شي 2-3 ورځې پس یاره د طارق برقي صاحب هم خبره ختم شي نو دا کیسه به بالکل ختم شي زما په خیال صحیح ډیره زیاته مننه زاهد میروخیل صاحب تفصیل او دغه دننه سټوري نه د خبرولو چې ایشوز ډیر زیات دي ډاکټرز خپه دي او چې کومه ریپورت سره کاله مخکې جمع کړو په هغې باندې سټیکس فیم سے باغی نه یو تپوس چې کومه وکړو چې د اختیاراتو جنگ دی نو هغه خبر راغلی چې سټیکس انوالو دي سټیک ته چا انوالو دي د هغه خلکو دي چې ایم ټي آی ایکټ خلاف څوک په سړکونو باندې راوتی وو ان کیس که هغه نظام یو ډیر ښه نظام هغوی جوړ کړی دی کمپیوټرایز سیسټمیټک سیستم هغوی هلته انسټال کړی دی او باقاعده هغه یو پروسس سره تیریږي د بورډ اف گورنرز دی یا ډایرکټرز دی د هغې سیکټري دی او د هغوی سره بیا دغه اختیار شته او هغه بقول د عوامي نیشنل پارټۍ چې هغه کلرک دی زمونږ د وینا مطابق چې هغه ډایرکټر آی ټي په پوزیشن باندې ناست دی بلال بشیر صاحب ان کیس هغه سره فاینانشل یا د هغې سره ایډمنسټریټیو داسې پاور نشته چې هغه استعمال کړي چې په هغې کې د هسپتال دننه ټول معاملات چلیږي ان کیس که دغه عرضي تقرری باندې په دې 10 ورځو کې 2 هفتو کې ایسا چې داسې ایڈمنسټریټیو ایشوز نه راځي هغه نه راځي نو بیا په دې معمولی خبره باندې دومره اختلاف هغه نو ظاهر بیا هغه دومره هایپ کریټ کول سوشل میډیا په ذریعہ باندې موږ همیشه وایو چې هغه خبرونه مستند نه وي شي بغض وي د بلې پارټۍ سره کې دې شي نه 100% کنفرم خبره وي چې دا وي اوس یو ذمہدار شخصیت د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر چې هغه خپل اکاونټ نه دا ټویټ کوي هغه دا الزام لګوي چې یو کلرک ته تاسو ایڈمنسټریشن ټول هغه تاسو مووي کنه غریب ته دونه پته نه لګي پورا د یوې پارټۍ تاسو صوبایي صدر د خپل ټویټر اکاونټ نه تاسو دا ټویټ کوئ او تاسو دغه وایي چې هغه خبر هم بیا ټیک نه وي بهرحال دا خپل وی ناس په کم ځای کې دي کنال ته لرش ډیر زیات لري دی کنال ته تصدیق کول بیا چانه تپوس کول ټیک ته د صوبې دوه غټه پارټي ده خو لکه ډیر وخت پغې لګي ده کنه خو خبر بداوه چې دا ویلې شی وو چې په یو کال کې د کم یا د تیرو 2 کالو کې چې کومې کمیټې منظوري ورکړې ده هغې د دې لیډینګ هسپتال دپاره څومره دوایانې اخیستې دي دوایانې د کومو کمپنونو اخیستې شوي دي ټیکه چاته ورکړی شوې وه هغې نه څومره مریضانو ته مفت دوایانې ورکړی شوي دي دغه کې چې کوم یو ماشین خراب دی او د مودو راسې خراب را رواني او بیا مریضان غریب خلک کالو نه د کارډیالوجي او ټي بنده او چې بیا او بس تقریبا آلموسٹ پورا بند شو او بیا دغه غریب مریضان تاسو په 6,000 په 2000 روپۍ باندې د لیډینګ هسپتال نه بهر راځي تاسو ایم آر آی د هغې کوي هسپتال کې دننه سهولت شته خو خراب دی آیا دغه سیزونه انویسټیګیټ شوي دي دا جان بوجھ کې خراب دی خلک نه ټیک کوي ځکه چې دغه هسپتال خلک هغوی انویسټ کړي دي پیسې بهر
په مارکیټ کې هغه خپل ماشينونه لګولي دي او دغه هسپتال مریضان چې د ورځې راځي نو هغوی ته دغه سیزونه لیکل کېږي او باقاعده هغوی ته وایي چې د دې لیبارټرۍ نه تاسو لاړ شئ او دغه دکان نه تاسو لاړ شئ تاسو دغلته دا ټیسټ وکړئ ان کیس په دې خبرو باندې خبره نه کیږي ډېر غټ هسپتال دی ټول ګیټونه بند دي صرف یو ګیټ کولو دی که تاسو مریض په یو د هسپتال په بل ګوټ کې وي تاسو په دارو دپاره خامخا دغه ایمرجنسي ګیټ ته راځئ او دغه ایمرجنسي ګیټ نه بار د چا پلازې دي د چا دکانونه دي او د هغې پلازو دکانونو چې کله سیل کېږي د هسپتال چې کوم مشران دي یا دی کې چې کوم خلکو سټیک انوالو دی هغې ته څه فایده کېږي دا ټول دی کې دننه لینک دی هر یو کس چې کومه خبره خان صاحب وایي چې مافیا ده هغه په دې کې انوالو ده دغه مافیا ده خو تاسو ته ما وویل چې کوم ماشین خراب دی د 2 کالو نه یا د 1 نیم کال نه د هغې د ټیک کولو دپاره څوک هم کوششونه نه کوي نه حکومت کوي نه اپوزیشن خبرې کړی یو درې څلور ورځې مخکې صوبایي اسمبلی کې یو پارټي ده جماعت اسلامي کې زه نه غلطېږم چې هغوی یو نوټس راوړی دی یا یو توجه دلاو چې خلکو ته حکومت هغه طرف ته توجه راوګرځي چې هلته دا ماشین خراب دی او نشته خلکو ته مشکلات دي یقینا هغوی بس یو کار کړی دی خو آیا په دې باندې خبرې نه کېږي بلال بشیر صاحب د وخت کې عہده را او هغه ته کم چارج ورکړی شوی دی زه به لږ یو ریکویسټ کوم د خپل اپوزیشن ملګرو نه او خاص کره عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو نه و چې د هغوی صوبایي صدر دا ټویټ کړی دی نو لږ تاسو کمپیریزن وکړئ چې کوم هسپتال ډایرکټر ریټایر شوی دی ډاکټر خالد مسعود صاحب د هغوی په زموږ پبلک سیکټر کې څومره تجربه وه په کم ګریډ باندې څومره وخت پاتې شوي او بیا بلال بشیر صاحب په کم ګریډ دی او څومره وخت نه هغه په دغه ګریډ باندې کار کوي لګیا دی تاسو ته پته ولګي چې دغه څوکۍ دپاره زیات موضوع امیدوار څوک دی یو وړه شان دم اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کلی وایو مشرف صاحب په دور کې یوه اداره جوړه شوه او هغې ته یې ووایي هایر ایجوکیشن کمیشن او دا وویلی شو چې موږ به اوس ټول ملک کې داسې یونیورسټیانې جوړو داسې یو نظام به راوړو چې هغه به پوره دنیا کې منلی کېږي او ډېر بهترین تعلیمي نظام به وي تقریبا 15-14 کال دغه ادارې وشو او اوس چې کله موږ وکتل د ایشیا 100 بهترین یونیورسټیانو رینکینګ مخې ته راغی او څنګه چې موږ تمه لره چې دغه 100 کې به یو 10 خو زموږ وي نو په 76 نمبر باندې زموږ نیشنل یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي نسټ هغه راغلی ده او باقي یوه یونیورسټي هم په دغه 100 کې ځای جوړ نه کړ زموږ د خیبر پښتونخوا کې موږ خبره کوو نو ملکنډ یونیورسټي واحده یونیورسټي وه کومه چې لږه راښکاره شوه او د هغې نمبر هم 350 نه د 400 ترمنځ و لکه وړومبني 350 کې خیبر پښتونخوا یوه یونیورسټي هم شامله نه شوه عرفان صاحب د تعلیم معیار چېرته روان دی او ماته بیا د پرویز هود به یا کالم یادیږي نو مور پی ایچ ډیز صرف کاپی پیسټ روان دی د یو پرچه راواله بل ته پیسټ کا د بل راواله بل ته پیسټ کا روزانه موږ ښه ډېر ریسرچ پیپر چاپ کوو او دا زموږ آوټ کم دی چې ټک کار زموږ نه ښکاري او دغه چې کوم دغه درجه بندي شوې ده یا کوم رینکینګ شوی دی نو په هغې کې د ایشیا 900 یونیورسټیانې یا ادارې شامل شوي وي او په هغې کې د پاکستان نه یو کم 40 یونیورسټیانې اخیستلې شوې وي په دې کې د دې درجه بندي شوې وه هغې دپاره چې کومه کرایټیریا یې ښودل شوې ده هغې ته انډیکیټرز رینکینګ چې کوم هغې مرتب کړی دی هغې کې تعلیمي ساک 10% د ملازمینو ساک 20% تدریسي عملې یا طلبه سره طالباتو سره د هغې تناسب یا ریشو هغه 10% بین الاقوامی تحقیقی نیٹ ورک 10% د پیپر حواله جات 10% فیکلټي پیپرز 15% پی ایچ ډي عمله 15% همدا دغه شانتي دوی یو درجه بندي کړی دی ځان ته یو فارمولا تیار کړې ده او کوم ذکر وکړو نو وختي مالک قتل چې کوم څومره پبلک پرایویټ سیکټر یونیورسيټیز او پاکستان کې د هغوی شمیره ده 214 یونیورسټیانې په پاکستان کې سرکاري او پرایویټ په هغې کې اسلام آباد کې 30 یونیورسټیانې دي په بلوچستان کې 8 دي په خیبر پښتونخوا کې 240 پنجاب کې 15 سندھ کې 59 گلگت بلتستان کې 2 کشمیر کې 9 موږ به تاسو کو فهیم صاحب دا وخت کې موږ سره ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب ریسرچر او وایس چانسلر د اسلامیه کالج یونیورسيټي پیښور او اګریکلچر
هم هغوی سره چارج دی ډاکټر جانبخت صاحب ټلیفون د لارې شریک دی. هغې نه به تپوس کوو چې دا رینکینګ څه طریقې سره کیږي، د ریسرچ معیار زمونږ چېرته دی، او تاسو چې کوم د کالم ذکر وکړله په هغې به هم د هغوی نه رای اخلو. ډاکټر جانبخت صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو. مننه عرفان صاحب. ډیره مننه سر. سر یو د رینکینګ شوی دی د ایشیا د یونیورسټیانو 6,500 یونیورسټیانې راغستلی شوې وي. د پاکستان چې کوم بیا یوه یونیورسټي د نسټ هغه په 6 نمبر باندې راغلی، 76 نمبر باندې راغلی. دا 100 یونیورسټیانو رینکینګ کې د پاکستان یوه یونیورسټي مخې ته راغلی ده. وجه څه ده چې کله هم رینکینګ کېږي نو په هغې کې د پاکستان یوه یونیورسټي هم داسې دی چې هغه خپل ځای جوړ کړي؟ یو جهان مننه د شرکت کولو. د دې یو څو وجوهات دي د کمی په وجه چې زمونږ د یونیورسټۍ دغه رینکینګ ته نه رسي. یو وجه خو دا کېدی شي چې دلته مونږ سره هغه نظام نشته چې مونږ دنیا کې کم زمونږ ټیلنټډ خلک دي پاکستانیان هغه مونږ اټریکټ کړو پاکستان ته چې کشش پیدا شي او هغوی واپس راشي. دویمه چې کومه غټه وجه ده دلته کې زمونږ کم ادارې چې دي یونیورسټۍ دي یا د څېړنو مرکزونه دي په هغو کې د یو بل سره د کولابریشن فقدان دی تر دې حده پورې چې په یو خپله یونیورسټۍ کې یو ریسرچر یا یو تحقیق کننده د بل نه سیرنکار نه خبر نه وي. نو دویمه وجه دا ده. درېیمه وجه دا ده چې دلته کم فنډینګ مونږ ته کېږي د تعلیم دپاره یا د ساینس ټیکنالوژي دپاره هغه دومره زیات نه وي چې په کمې باندې مونږ د اعلی پایې ریسرچ وکړو. د دې نه علاوه زمونږ د ایجوکیشن په حواله سره یا د ساینس ټیکنالوژي په حواله سره کومه پالیسي چې راشي نو په هغې کې کنسسټنسي لکه مستقل مزاج نه وي. که زه تاسو ته د پیسو په حواله سره ذکر وکړم نو پاکستان کې په ساینس او ټیکنالوژي باندې 0.02% د جی ډي پی زموږ چې څونه آمدن دی د هغې خرچه کېږي، یعنی د 1% نه هم لاندې. که داسې مونږ نور ملکونه وګورو، برازیل کې 1.3%، رشیا کې 1.1%، چاینا کې 2.1%، ایون ساوث افریقا هغه هم زموږ نه زیاتې پیسې خرچ کوي په ساینس ټیکنالوژي په مد کې. که مونږ د ایجوکیشن په حواله چې په ټوټل ایجوکیشن باندې څومره پیسې خرچ کېږي نو د هغې اعداد شمار څه دا رنګې دي چې بنګلادیش کې 14.65% د هغوی جی ډي پي خرچ کېږي په تعلیم باندې. پاکستان د هغې په مقابله کې 2.5% جی ډي پي. دغه شان انډیا 4.6%، نیپال د ټولو نه زیاتې پیسې خرچ کوي 14.11%، سریلنکا 11.3%، او ایون افغانستان زموږ نه زیاتې پیسې خرچ کوي په تعلیم باندې. نو دا مختلف وجوهات دي چې د دې په وجه باندې زموږ هغه تعلیمي معیار یا د ساینس چې کوم معیار دی هغه دومره نه دی چې مونږ د دغې. ډاکټر صاحب تاسو چې کوم ذکر وکړه دا خو د یو اړخ دی چې حکومت لخوا څومره اهمیت مونږ ورکوو دغه ریسرچ دپاره. که مونږ لږ د بل اړخ ته وګورو چې کوم زموږ سټوډنټان دي، زموږ چې کوم ریسرچرز دي، هغوی ریسرچ څه لپاره کوي؟ ټوله دنیا کې خلک ریسرچ دې لپاره کوي چې مونږ به څه کنټریبیوټ کوو خپل سوسایټي ته د خلکو دپاره، او مونږ زیاتره کوشش چې کوم مونږ پخپله هم کتلی دي خلکو سره هغه دا وي چې زه به د ایم ایس دا ډګري څنګه راوالم او زه به د پی ایچ ډي دا کاغذ څنګه راوالم، او زیاتره چې کوم ډېر آسان ریسرچ واخلي چې زر ختم شي او په ټایم ته ډګري راواخلي. څه کنټریبیوټ کولو انټرسټ نه وي، دغه ریسرچ کولو چې کوم زمونږ یو سوچ دی یا یو کلچر دی دا ولې نه ډیولپ کېږي زمونږ؟ ستاسو خبره بالکل 100% صحیح ده. زمونږ چې کوم ریسرچ دی نو هغه زمونږ چې کوم مسایل دي په معاشره کې هغې سره مطابقت نه خوري. پکار مونږ له دا ده چې مونږ هغې څیزونو باندې څېړنې وکړو کوم چې زمونږ مشکلات دي. نو دې خبرې سره بالکل ستاسو زه اتفاق کوم. خو د دې سره سره که تاسو د تحقیق کم قسمونه دي، یو ته مونږ بیسک ریسرچ وایي بنیادي تحقیق، او یو ته اپلایډ چې کم به مونږ استعمالو. زمونږ زیات ریسرچ په د بیسک سایډ باندې کیږي او په اپلایډ سایډ نه کیږي. نو مونږ له اوس پکار دی چې پیټرن ډیولپ کو کم چې زمونږ په مسایل دي، که هغه د توانایي دي، که هغه د خوراک دي، که هغه د دوایانو دي، که هغه نورې داسې مسلې دي د
ماحول د آلودګۍ دی چې موږ په هغې تحقیق وکړو او د هغې مسلو ډاکټر صاحب حکومت پیسې هم خرچ کړي دي پی ایچ ډي لپاره خلک بهر ته هم لیږلي دي خو موږ هم داسې کار کړی دی چې کله هم خلک بهر ته تللی دي نو خلک واپس نه دي راغلي سرکار حکومت په هغې باندې کروڑونو روپۍ خرچ کړي دي خو هغه خلک واپس نه دي راغلي نو دغه کلچر چې کوم ډیولپ شوی دی دغې د ایسارولو دپاره څه لارې خپلولی شو دا هم دې کې هم ډېر زیات حقیقت دی چې حکومت خو د دې غریب قوم پیسه مونږ ته راکړه مونږ یې ولېږلو بهر ته دې کې زیاتره خو واپس شوي دي خو کم چې واپس شوي دي نو دلته هم هغه موقع کم چې په مغربي دنیا کې هغوی ته د تحقیق دی یا کم سهولتونه دي نو دلته کمی دی نو دغه هم یو وجه ده چې زیات خلک د هغوی چې کم هغه تحقیقي مرکزونه دي په هغوی کې هغه روزګار شروع کړی دی نو دا هم د دې وطن یو ډېره غټه بدقسمتي ده چې پیسې مونږ ولګو او بیا فایده دي هغوی علي خو دا ډېر کم کسان دي او چې کم واپس نه دي راغلي ډاکټر صاحب موږ سره ټایم ختمیږي اخرنی سوال درته نه کول غواړم چې دا به ټیکۍ سو کم چې زموږ مشران دي که مونږ د هغوی ریسرچ پیپر یې ګورو نو دومره ډېرې پیپر یې چاپ کړي وي چې اکثر له ته خبر هم نه وي چې دا پیپر چا چاپ کړی چا نه چاپ کړی د هغوی نومونه د نورو خلکو د خوا بیا صرف هغې کې لیکل مست وي ولې چې بیا هغه اپروف کوي نه په دغه طریقه باندې خلک ځي بره په څوکو باندې کینی او چې بره هغوی کینی نو نه مونږ څنګه تمه وکړو چې به نظام ښه کوي دا خبره هم ستاسو 100% صحیح ده چې دې کې داسې خلک هم شته څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې هغه په یارۍ دوستۍ باندې پکې کم ریسرچ شوي نمونه پکې واچوي د یو بل سره هغه تحقیقي کولابریشن نه خو دا اوس زمونږ یو قومي المیه ده چې یاره مونږ په دې باندې سوچ وکړو فکر وکړو چې داسې څیزونه به مونږ څنګه ډسکرج کوو چې مونږ هغه صحیح که په حقیقت کې کم تحقیق دی هغه وکړو او زمونږ چې کومه معاشره زمونږ نه امیدونه وابسته کړي دي د هغوی په امیدونو باندې پوره وخیږو ډاکټر صاحب اخیری پوښتنه کوم یو خو دا چې ډېر زیات پرایویټ تعلیمي ادارې راغلي دي یونیورسټیز راغلي دي د هغې د راتلو سره آیا تاسو دغه تعلیمي نظام ته څنګه ګورئ هایر ایجوکیشن ته څنګه ګورئ او دویم چې په یو یونیورسټۍ کې مثال د یو یونیورسټۍ نه ورکوو جنرالي خبره کوو چې آیا سیاسي بنیادونو باندې د وایس چانسلر صاحب اپوینټمنټ کیږي آیا هغه د هغه یونیورسټۍ تعلیمي نظام څومره متاثره کوي ښه کوي یا هغه خرابوي ګورئ چې کم ځای کې هم د میرټ وایلیشن شوی دی صرف د وایس چانسلر خبره نه ده که هغه په نورو غټو چوکو باندې خلک ناست دی او په میرټ باندې نه دی شوی نو ظاهره ده چې د هغې ټریکل ډاون افیکټ لاندې افیکټ په چې دی هغه به هم فایدهمند نه وي خو چې چېرته هم په میرټ باندې کسان ناست دي نو هغوی هغه ادارې اوچتې کړي دي کمې چې هغه لاندې طرف ته روانې وي نو دا ډیره ضروری ده خاص کر د یونیورسټو دپاره ځکه چې په دې یونیورسټو باندې زموږ د قوم مستقبل منحصره دی نو پکار دا ده زه به ګورمنټ ته او کم چې اعلی چارواکي دي ته به زه یو درخواست هم وکړم چې تاسو کله هم په دې چوکو باندې د خلکو تعیناتي کوئ نو د میرټ او د معیار تعین ضرور کوئ ډیره زیاته مننه ډاکټر جان د خپل رائے راکولو دواړه سایډ ته مسله ده چې کوم ریسرچر دي د هغوی مسله هم ده چې د هغوی انټرسټ صرف کاغذ کې وي په ریسرچ کې ذکر وکړه چې اوس اپلایډ طرف ته تل پکار دي بیسک خو ټیک ته تاسو یو شیزو کې خو هغې به اثر څومره وي او بل خوا ته حکومت ته هم لږ دې خوا ته پام لرا پکار ده صرف کاغذونو ته مه ګوره چې کسونه پیپر یې چاپ کړي دي آیا په خپله چاپ کړي هم دي او که نه تاسو کس راولئ مخکې کښېنوئ چې کوم هرډل دی مین یعنې کوم ځای کې غټ رکاوټ جوړېږي چې یعنې موږ د افغانستان نه هم کم بجټ په خپل تعلیم باندې خرچ کوو موږ د بنگلادیش نه هم 12% کم خپل بجټ کوو موږ د هندوستان نه چې د هغوی آبادي څومره ده او هغوی بیا هم خپل 4.5% بجټ په تعلیم خرچ کوي موږ اوس هم 2.5% بجټ په تعلیم خرچ کوو یوه شان دمه اخلو پروګرام کې بیا هر کله فهم صاحب څومره چې ورځې نږدې کېږي تحریک مخ په وړاندې روان دی او بقول د اپوزیشن چې په حکومت باندې به موږ دباو اچو فشار به پې اچو چې هغه په خپلو فیصلو باندې مجبوره کړي خپلې فیصلې په هغه باندې ومني خو
حکومت هم کلک ولاړ دی، نوې خبرې مخې ته راغلي دي، نوې مطالبې مخې ته راغلي دي چې مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي د دې خواهش اظهار کړی دی چې هغه د ان هاوس تبدیلی په حق کې دي یا هغه به د دې حمایت کوي. خو د جماعت اسلامي ذمہدار خلک وایي چې سراج الحق صاحب کوم بیان ورکړی دی د هغه ذاتي رای یا خواهش کې دی شي پارټي دې پورې څومره متفق ده، هغه وایي چې دا د مسلې حل نه دی، مسلې حل ان هاوس تبدیلی نه ده او چې منډیټ پټ شوی دی او تاسو ټوله معامله بیا د سر نه کوي، یعنی دوباره انتخابات هغې غواړي. مسلم لیگ نون هم دا خواهش لري، خو تاسو ته مو وایي چې څومره ورځې نږدې کېږي نو خواهشات او مطالبات هغې کې نوې نوې اضافې مخې ته راځي. او اول مطالبه خو دا وه چې په هیڅ صورت باندې موږ نه منو دوباره به انتخابات کېږي، عمران خان صاحب د ریزاین ورکړي، اسمبلی دې ختمه شي، مډ ټرم الیکشن دې وشي، کوم چې آئین کې گنجایش هم شته. خو اوس پکې نوې مطالبه رااله چې خیر د ان هاوس تبدیلی باندې هم خبره کېدی شي. نه مطالبه خیر نه ده، یو خواهش یو شورشوره ای پرې خو چې خواهش کېدی شي خلک گیج کوي کنه چې اخواته څه حساب کتاب روان دی، رد عمل سره راځي، اخواته رد عمل سره لکه اوس پورې خو اخواته رد عمل ډېر سخت نو کېدی شي لګونته کې را نرم شي. خو عمران خان صاحب کلیر ویلي دي چې زه ریپلیسیبل یم، ما څوک نشي ریپلیس کولی، زه واحد کس یم چې دې وخت کې دلته ولاړ یم او ما نه پس هم بل څوک نشته دی. نو ټیک وایي، نو بس صرف هم زه یم. خبره د هغه ټیک ته اتفاق سره ځکه کوم چې دا 22 کاله یا 23 کاله جدوجهد دا خو سره عمران خان صاحب کړی دی. اوس کو په کابینټ کې نور خلک راغلي دي نو هغوی خو تیر وختونو کې د مسلم لیگ نون حصه او د مشرف صاحب د ټیم حصه او د پیپلز پارټۍ حصه پاتې شوی او د مسلم لیگ حصه پاتې شوی. اوس هغه د تحریک انصاف دی نو عمران خان صاحب چې وایي چې زما متبادل نشته هغه سره اتفاق مونږ کوو. هغه وایي چې ټیک دغه پی ټی آی کې شورون مراد سید هم دی هم راتلی شي براولې انش کې ناشته فیصل جاوید صاحب نشي کې ناشته پارټي چا جوړه کړي هغه سره وکنه بانی سو ضروری خو نه چې بانی بار څه کوي. فهم صاحب دا قافله وایا دا کاروان خلک شامل شوي دي کریډټ یا پارټي چې دی نو دغه صرف د لکه چې کم کس پارټي جوړي صرف باغ مشر کی بل کس باړو مشر کی دی نشي چې تحریک انصاف کې عمران خان صاحب نه وي په بسو کې او تحریک ته بل کس به روان کی بالکل به روان کی هغه نور خلک به هغه تحریک یا دغه کس پسې لاړ شي. کم خلک چې کم نور کسان دي چې چا ووټ ورکړی دی ابو پسیزي بالکل بنزي چې چا ووټ ورکړی دی پارټي د چا دا ووټ چې دی کنه فهم صاحب دا اغسطه دی عمران خان صاحب منی دا خبره دا اغسطه دی عرفان صاحب منی دا خبره او دا بالکل منم تاسو به دی یو حواله یو ذکر درکم یو د دې حواله درکم چې زمونږ د خیبر پختونخوا یو ضلع او د هغې نه یو شخصیت چې هغه شخصیت د صوبې وزیر اعلی هم پاتې شوی دی، هغه شخصیت په وفاق کې هم په اهمو عهدو باندې پاتې شوی، یعنی وفاقي وزیر پاتې شوی دی. ضلعي نوم تاسو ته نه اخلم، د شخصیت نوم تاسو ته بالکل نه اخلم. چې کله الیکشن وشو د 25 جولای 2018 او بیا دغه ملاقاتونو سلسله شروع شوه نو هم د دې صوبې یو شخصیت عمران خان صاحب ته وویل چې دا هغه کس دی چې د داسې شخصیت له شکست ورکړی دی چې اوسه پورې هغه کله هم الیکشن نه دی بایللی او دا کس هغه په خپل ضلع کې په هغه علاقه کې شکست ورکړی دی، امنه منتخب شوی دی. نو زما ذرایع دا وایي چې عمران خان صاحب وینا دا وه هغه کس د هغه خپل کس ته د پارټۍ چې دی اوس دوباره الیکشن وکړي استعفا دې ورکړي او دی دوباره په آزاد حیثیت کې ودرېږي، دی دومره ووټ واخلي څومره چې دا اخیستی دی. دا ووټ ما اخیستی دی، پاکستان تحریک انصاف اخیستی دی یا بیټ اخیستی دی او دا ووټ صرف زمونږ دی. کوم پورې خبره چې تاسو کوئ چې خلکو ووټ ورکړی دی نو زه بیا هم وایم چې خلکو ووټ ورکړی دی خو کومو خلکو ووټ ورکړی دی تاسو دا تپوس ونه کوو. عمران خان صاحب ته ووټ پروزي خو چې کم ووټ ذوالفقار علي بټو ته پرېوتی و هغه ووټ عمران خان صاحب ته نه دی پرېوتی. که ذوالفقار علي بټو چې کم دی هغه ریپلیس شو نو خان صاحب هم ریپلیس کېدی شي. هغه وخت کې چې کله ټول جماعتونه یو ځای او هغه 2/3 میجارټي مور دین 150 سیټس هغه ګټلي د ووټ په زور باندې هغه خبره کړې وه د ووټ په زور به ریپلیس کېږي هغه خبره کړې وه ذوالفقار علي بټو صاحب چې ټول دغه خلاف وو، اسټابلیشمنټ هم دغه خلاف وو او هغه وی چې زه د پیپلز پارټۍ په نښه باندې یو کھمبه هم ودروم خلک باغې ته ووټ اچوي او خلکو ته ووټ واچو چې هغه ریپلیس شو نو بیا دا هم لسکېدی شي. بهرحال خبره دا ده چې نون لیگ او جماعت اسلامي لکه جماعت اسلامي هم یو سټرنث دی په قومي اسمبلی کې ښه برابر تعداد کې موجود دی، هغوی دوه منیزې دي او نون لیگ ای سره د وخت کې په یو پیج باندې ښکاري لګا ولې چې دواړه دا وایي چې تاسو ان هاوس چینجز وکړئ. تاسو ته ما چې کوم مثال درکو
د تحریک انصاف د الیکشن د کوم شخصیت حواله مې درکړه د 1988 نه واخله د 2018 پورې چې څومره الیکشن شوي دي یو الیکشن کې هم هغه خپل سیټ نه دی دا نه عرفان صاحب که هغه د صوبایي اسمبلی نه ولاړ دی که هغه د قومي اسمبلی نه ولاړ دی مولانا صاحب هم نه بیللې د خپل 150 کالو سیاست کې هغه نه دی بیللې خو چې دغه کس کله وګټله او هغه ته دا تاثر ورکړی کېدو چې دوی هغه شخصیت له شکست ورکړی دی عمران خان صاحب چې دا پارټي زما ده دا پارټي زما ده دا ووټ تحریک انصاف دا ووټ تحریک انصاف او هغه هوم ګراوند نه دی مکه وکنه عرفان صاحب نو ما اوس فهم سي ټوټل الکانه ده تاسو ته ما هم دغه ذکر وکړو چې دیرش کاله کې یو کس خپل سیټ نه بیلی او یو کس دغه نه غټي نو دا دغه کمال نه دی دا کمال دی پاکستان تحریک انصاف یا دغه ووټ ته د عمران خان صاحب دغه ووټ ته د بیٹ خلکو باغه باندې اعتماد کړی دی تاسو هغه ریپلیس کیږي نه کنه نو ما چې ذوالفقار علي بټو ریپلیس کی دي دا ویلو ریپلیس کی دي شي تاسو هغه ټیک وای کنه تاسو هغه ټیک وای ها بالکل ځکه چې پارټي داغه نو تاسو خبره کی دي شي بالکل خبره ده چې ان هاوس چینجز کې خبره مخکې هم شوی و او دا خبره مخکې هم راغلی وه او د بل چا نه زموږ سابق وزیر اعلی صاحب نوم راغلی و چې کیدای شي هغه راپاسي او عمران خان صاحب ریپلیس کړي دا خبره مخکې ته راغلی وه او ذریعو نه راغلی وه مخکې ته خو بیا یې باندې لږه خاموشي شوه ګینې په هغې باندې اپوزیشن هم لږه ساه اخیستې وه چې او دا کس موږ ته لږ بالکل تاسو ته یاد وي نو څو میاشتې مخکې چې کله د کرونا دغه معامله نه و راغلی د دې نه لږ مخکې د جنوري د فروری په میاشت کې سینیر صحافي سهیل ولایچ هغې باقاعده کالم لیکلی او په هغې کې هغې ټولو خبرو ذکر تذکره هم کړې وه چې کوم طرف ته حالات روان دي بهرحال کرونا راغلل حالات یې کوم طرف ته ویوړل عرفان صاحب سهیل ولایچ صاحب چې کله هغه وی وزیر اعلی بدلیږي د پنجاب هغه کالم غلط ثابت شو هغه وی پی ایم بدلیږي هغه غلط ثابت شو سلیم صافی صاحب دا 13 کال یاد کړو 13 کال چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا به فروری مارچ پورې نه وي بل فروری مارچ مو کته او روان ابو مګوري نو زما خبره د څه داوی نه دی پکار چې بات کې بیا خلک واستو نه دا داوی چې هغه کړی دی دا ټیک کړی دي زستا سره کې اختلاف ظاهر زکه ټیک کړی دي چې هغه ټایم کې کم کالم لیکل شو تاسو زما پورا خبر وانه اوریدل تاسو بیا پکې نور شخصیات را دنه نکړه هغه دا نه دی ویلي چې دا به د مارچ 2023 کې دا به د مارچ 2024 کال پکې نو کالم د لیکل شو چې را بدلیدو امکان دی خدای نو لیکلی چې کال 2023 که سلیم صافی صاحب کالم لیکل نو دای نو لیکل چې محمود خان صاحب بدلیږي نو دا به مارچ 2023 کې بدلیږي ځکه چې بیا بټه مال لړی پوره هغه بیا ریزاین ورکړي نو د کال ذکر زمانه د خیال چې یو صحافي هم لیکلی میاش به ضرور لیکلی او کال کې اوس موږ ته هم دا ویلي چې جنوري کې به حکومت چې جنوري پورې ملمه ده خدای نه ویلي جنوري 2021 جنوري 2023 بهرحال صحافیانو له پکار دي چې هغوی صحافت وکړي او صرف صحافت سره دی خپل کار وساتي بله خبره ده چې کله پاکستان صحافیان صحافت کوي نو بیا د اسحاق ډار انټرویو ایساره شي او چې د مغرب صحافیان صحافت کوي نو بیا موږ ته خو دا صحافت دی تاسو هم د صحافت وکړئ یو ډول شان دماغ اخلو پروګرام کې وزل بیا هر کله یو پیښه مخې ته راغلی وه کوم چې نن مشرق اخبار هم ریپورټ کړې ده نن مشرق ټي وي هم هغه ریپورټ کړې ده چې د دیر سره تعلق لرونکي یو دوه کم عمره ماشومان هغه هیومن ټرافیکینګ یعنی انساني سمګلینګ ښکار شوي او هغه ایران ته رسولی شوي په غلا په لاره باندې او هلته په هغوی باندې بیا تشدد وکړلی شو او د هغوی د پلار نه د هغوی د والد صاحب نه 8 لکه روپۍ ډیمانډ کړی کوم چې هغوی ورکو او خپل ماشومان هغوی پرون د افغانستان د لارې واپس پاکستان ته یعنی پیښور ته بیا راورسول دغه کیسې نه به تاسو خبرو چې انساني سمګلینګ په خیبر پختونخوا کې کیږي خو چې کوم د وفاقي تحقیقاتي ادارې د اف آی ای کوم ریپورټ دی د هغې تر مخه په خیبر پختونخوا کې یو هم انساني سمګلر نشته د هغې په مقابله کې د زیات تعلق د پنجاب او د سند نه مخې ته راغلی دی خو چې د کال 2019 او شلم کم ریپورټ اف آی ای جاری کړی دی د انساني سمګلرانو متعلق په هغې کې د خیبر پختونخوا کې څوک هم انساني سمګلر نشته دغه واقعه سوه دغه ماشومان په پیښور کې وو او چا بوتلل څنګه بوتل او هغوی نه بیا دغه ډیمانډ چا کوو په دغه عقله باندې به تاسو خبرو موږ سره زموږ د دیر نه نماینده عمران صاحب کوشش کوو چې هغه موږ سره ټلیفون د لارې شریک شي عمران صاحب موږ سره ټلیفون د لارې شریک دی السلام علیکم عمران صاحب وعلیکم السلام پاین صاحب تاسو ته او عرفان صاحب تاسو ته السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره مننه عمران څه قصه وا دغه واقعیا څه وا دغه د دیر سره تعلق لرونکي د دوه ماشومانو تاسو ریپورټ کړی هم دا چې دا یو انساني سمګلر له په لاس باندې ورغلي او هغوی ایران ته ورسول او بیا هغه واپس هم راغلي دي خپل کلي ته
بالکل جی عرفان صاحب دا د دیربالای او علاقه د خضرام پاغي کې دوه نوجوانان چې عمرونه 15 کالو احسان ولدی بادر خان او سجاد ولدی تنزیب دا دوه د ترو زامن دي جی دیو جی په پیښور کې د هوټل کار کاوه ځکه چې دلته ډیره زیاته غریبي ده نو اکثر دیو پیښور کې یا پنډۍ ته یا اسلام آباد ته یا کراچۍ ته دغه شانتي لاړ شي خپل مهنت مزدوري کوي دیو دغلته په پیښور کې په یو هوټل کې کار کاوه نو دغه هوټل ته یو کس راتو دیو ته یو دغه ورکړی لالچ چې رتا مونږ یورپ ته بوزو ځان سره تاسو دوه مونږ سره یورپ ته راشئ نو د لکه چې کوم پیسې جمع کړې وي د یو کال نه هغه هم ورکړې وي بیا دیو چې کوم د بلوچستان په لار باندې ایران او تاجکستان ته بولیو نو دیو تقریبا دیو یو 15 میاشتې خدا مکمل رکو چې راته د کورنا ورکو چې دیو پتن لګي چې چرته لاړو دیو پاکستان کې دی یا دیو بار ته لاړو بیا د دیو چې کله لاړو نو په الټه په تاجکستان کې د کم سمګلر چې په بل سمګلر باندې خرڅ کړ په 4 لک روپۍ باندې نو دیو به وهل سزاګانې به ول ورکولې او ډیر زیات مطلب دا ټینشن کې کړیو او دا ویډیو براتیو واتساپ کوله کلی ته بیا دیو مور پلار ته خلکو خوله چې را دا تاسو بچی دیو دغه شانتي وای نو دیو د واتساپ په لینک باندې دغه سمګلران چې کوم دی دا هغه سره یو لینک جوړ شو چې را تاسو عمران دا کوم کس چې دوی د بلوچستان د لارې بوتلل د تفتان د لارې ایران ته او هغه ځایونو ته نو دغه کس تعلق د خیبر پختونخوا سره چې د تعلق چې کوم دی د خیبر پختونخوا سره نن کسان چې کوم دی هغه اف ای ای ته یو دا چې کوم دی سپام ورکو او دا کس نوم به بالکل منشن کړی دی چې د خیبر پختونخوا سره د تعلق دی نو په بیا د دې ځګینه پیسې لګلې 4 لک روپۍ یو ځل ولګلې چې زموږ د ماشومان راپرې دی ځکه چې په دوه ماشومانو په ټول علاقه کې یو پوری کورونو کې غم او د 15 شپږو میاشتو نه چې د ماشومان دغه شانتي ورک شوي دي د سکول ماشومانو او په چوپیانو کې بدیو کار د پاره کتل نو دیو بیا دغه سمګلرانو سره رابطه وکړه چې تاسو دا 4 لک روپۍ یو ځل او بیا 4 لک روپۍ چې کوم دی بیا دیو ته ولېږلې چې دا تاسو راپرې دی نن هغه چې کوم د پیښور په لار باندې هغه د افغانستان راغلي دي واپس راځي خدا به دا یو مجید دلته په دیربالا کې ډیر داسې کسان دي او شیرې درا سپیشلی زبداویم چې لس او 15 کال وشو چې د خلک د دغه شانتي د یورپ پتلو باندې ورک دي دغه ماشومان چې کوم دي دا غو زنانه چې کوم دي وسم ډیر زیات پټنشن کې دي ډیر صحیح تاسو دا وجه د غوړ کسان دي ډیر مننه عمران صاحب ډیر مننه عمران صاحب کی ول چې ما په خپل خلکو سره ملاقات کړې چې کله مونږ ترې هم ترکی ته نو هغه خلک هغه شپه هغه لانچ کې کینول او بیا د ترکی نه یورپ ته اړول اخرنه چې کوم استنبول کې خري خار دی او هغه لکان چې کوم هل کې ماو قتل لکه یو سره خیر رضا هم هغه لکانی چې موږ ډیر والو خوړل ډیر بد حالاتو کې رالو په کنټینرو کې رالو خو اوس موږ نږدې یو او چې سره ما خبر کړی وای کې 2 لکان د سواتو یو ثوابه چې دغه سر خپل سترو کې دا خوبونه چې موږ به دوبه ته لاړ شو یا بار ملت لاړ شو بیا یورپ ته لاړ شو نو دا خوبونه چې کوم خپل ملک کې وګوره بار ملک ختم د اخیری خبره هغه کوم چې یو خدا چې کوم دغه ماشومان دي او کوم عمر ماشومان دي هغه د خپل مشرانو د نظر نه لري دي په کار د چې په هغه باندې نظر ساتي او هغه نه د ورځ تپوس پختنه کوي یا چې هغه ماشومان هغه خلک هغه الکان چې هغه هم د قدم اوچتای د خپل مشرانو سره مشوره کول پکار دي بالکل د اف ای ای چې کوم ریپورت مخې ته راغلو چې هغه کې هیڅ قسمه انساني سمګلر نشته په خیبر پختونخوا کې او دغه واقعیت چې مخې ته راغلي دا نو هغه د اف ای ای په دغه ریپورت باندې یو سوالیه نشان اوچت کړی دی یقینا تم بلرو چې اف ای ای د خلکو خلاف هم کاروایو کې چې کوم یو منظم نت ورک دی ایران او بیا دلته هغه خور شوی دی پروګرام مو ختم دی اجازه راکړئ الله په امان